پاڼې کتونکو زلان یوسف زی درته هرکلی وایي. نن را سره د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب مېلمه دی. ډېره مننه. آفتاب خان که دا راته ووایې نن سبا د پاکستان په سیاست کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف یو تحریک روان کړی دی او تاسو هم د هغې تحریک حصه یې. څنګه وینئ آیا اپوزیشن به په دې کې کامیاب شي چې دا حکومت ختم کړي؟ بنیادي طور باندې خو زموږ دا مقصد دی چې د ملک کې دا کوم الیکشن چې شوی و هغه الیکشن صحیح نه و او هغې کې وسیع پیمانې باندې تانجه شوی وه او د هغې لپاره موږ یو جهدوجهد شروع کړی دی. زما په خیال دا یو څو میاشتو کې چې دا کوم سلسلې سره اپوزیشن پارټۍ روان دي او درنه مو کړه د ازادي مارچ او پسې اوس هم لګیا دي مختلفو ضلعو کې جلسې کېږي نو اثرات خو د هغې ډېر ښه شو. یو خو دا چې حکومت بکلاوټ مخامخ راغی. دویم دا چې د حکومت چې کوم واقعي مونږ چې وی یاره د دانلی حکومت دی او سلیکټډ هغه دی هغه هم مخامخ راغی چې یو د آرمی چیف نوټیفیکیشن پې نشي بولی دا بس حکومت دی. دریم دا چې د خلکو د عوامو توجه اپوزیشن ته شوه او خاص کر په هغې مسلو باندې چې کوم د خلکو روزانه مسلې دي د ګرانۍ د بېروزګارۍ ټولو مسلو باندې اوس هغې ته بلکې تاجران ته هم فایده ورسېده د دې ازادۍ مارچ نه فایده ورسېده. نو دا ټول چیزونه موږ حاصل کړل او انشاءالله زموږ خو دا امید دی چې دا کوم پریشر چې په حکومت دی دې پریشر سره به زر تر زره دې نتیجه راوځي. تیر صوبایي حکومت کې هم تاسو د څه وخت لپاره د پاکستان تحریک انصاف حکومت سره وئ او هغې د تبدیلۍ په ناره باندې دلته ووټ اخیستی و بیا یې په مرکز کې ټول پاکستان کې د تبدیلۍ په ناره باندې ووټ واخیسته. نو څنګه درته تاسو چې خپل سیاسي تجربه باندې یو ځل وزیر الله پاتې شوی وزیر داخله پاتې شوی نو تبدیلي محسوسوئ؟ نو تبدیلي څه ده چې اوسه پورې یو ابیاټي دی هغه په تیر حکومت کې مو اوسه پورې مو هغه مکمل نه شو. تبدیلي خو هلې به سړی محسوس کړي چې یاره عوامو ته څه فرق ښکاره شي هغوی ته څه ریلیف میلو شي هغوی ته د هغوی روزانه زندګۍ څه ضروریات دي چې هغو ته په اسانه میلاویږي او په ارزان قیمت میلاویږي هغه شی خو ښکاره نه شو نه انصاف ورته میلاویږي. نو په دغه لحاظ سره دوی خو ناره ډېره ولګوله بلکې دا وایي چې دا ریاست مدینه د پاکستان نه جوړو او روزانه پکې دروغ او یوټرن وغیره اخلي. نو مونږ ته خو تبدیلي ښکاره نه شوه بلکې زیات مزید دا ښکاري چې یاره دې حکومت اوسه پورې څه داسې حاصل نه کړی شو. یو پراجیکټ هم داسې نشته چې دا کوم پراجیکټونه چې دي په پنجاب کې دي کو په نور ځایونو کې دي نه خو د تیر حکومت پراجیکټونه دي. معیشت داسې هغې ته ورسوه چې د هغې اثرات په غریبانانو باندې پرېوته او نن خلکو ته دا تکلیف دی چې د دوه وخته د خپل بچو دپاره روټۍ نشي راکولی. آفتاب خان تاسو پاکستان پیپلز پارټۍ کې وئ او د هغې نه جدا شوی او قومي وطن پارټي مو د پښتون قام چې کوم حقونه دي د هغې د مبارزې لپاره مو یو پارټي جوړه کړه. خو آیا تاسو مطمئن یې چې د پښتون قام د حقونو لپاره کومه پارټي تاسو جوړه کړې وه هغه جنګ تاسو وکړو د پښتون ولس د حق؟ نو هغه خو یو سلسله ده روانه ده او زما په خیال د خلکو توجه مونږ ته شته. د تیر الیکشن خبرې به نه کوو هغه خو په دې صوبه کې که تاسو ګورئ نو هر چې کله الیکشن کېږي چې کله چا کم یو پارټۍ حکومتي بل ځل د هغوی هغه شانتې سیټونه نه راځي. دلته خو دوی څه کړي نو او د هغې په ډبل سیټونه یې واخیستل نو دغه خو موږ نه منو. خو د عوامو په دې دا چې کومه مسلې موږ اوچتوو کو هغه د صوبې د حقوق دپاره دی کو د پښتنو د یووالي دپاره دی کو د پښتنو ته چې کوم مسلې دي هغې دپاره دی کو د فاټه د ضلعې چې کوم هغه شوي دي د هغې باندې اوس تېر ورځو کې یو کانفرنس ملټي پارټۍ کانفرنس شو د هغې ډېره ښه نتیجه راووته. نو خلکو هغه مونږ ته ګوري او په دغې
کانفرنس کې د ټولو پارټو ډېر ښه نمایندګان راغلو. نو دې لحاظ سره زمونږ یو پوزیشن وروسته د جوړېږي او انشاءالله تعالی په دې کې به نور مزید اضافه کیږي. شیرپاؤ خان، په ملکی سیاست باندې پارټۍ رايوځای کېږي، کینی کانفرنس یې هم کوي، خو د پښتنو په ستونزو او د حقونو لپاره چې کوم پښتونپاله ګوندونه دي لکه محمود خان اټکزی صاحب شو، اسفندیار صاحب شو، تاسو ولې داسې موقع ته وسندره برابر شوي چې په یو ځای کې کېنئ او په یو اواز باندې دغه مبارزه وکړئ؟ زمونږ خو شروع نه موږ دا اواز اوچت کړی دی، بلکې د ټولو پارټو ته خطونه لیکل چې یاره یو ځای کېنو. دا هم ورته ووایي چې بھئی مونږ د دې مشرۍ طلبګار نه یو، هر څوک چې خو چې مونږ کم از کم یو اواز شو. او دې کې ګوره مونږ د فاټه دپاره هم کو اواز اوچتو، دې دپاره چې د پښتنو اواز نور مضبوط شي. زمونږ دا هم هغه دی چې د بلوچستان کې د جنوبي پښتونخوا کومه حصه ده چې هغه هم دې سره شمالي پښتونخوا سره یو ځای شي، نو یو اواز به مؤثر اواز شي. نو په دغه باندې خو مونږ لګیا وو او اوسه پورې چې دلته نور څومره سیاسي پارټۍ دي هغه خو مونږ ټول د پښتونخوا جمهوري اتحاد کې راغونډې کړي دي، خو د دې مونږ اوس هم طلبګار یو. مونږ بار بار ویلي دي چې د پښتون د هغې لپاره یو اواز اوچتول دا ضروري دی، ځکه چې دا کوم حالات چې د ملک کې روان دي نو په دې کې د پښتنو چې کوم برخه ده هغه هم نه میلاویږي، د پښتنو چې کوم مسلې دي هغې باندې توجه نه کېږي. حالانکې د موجوده حکومت ټولو کې زیات دوی ته ووټ چې کوم مونږ نه هغه کوو چې یاره دا واقعي ووټ دی، خو بیا هم سیټونو په لحاظ سره دې ځای نه ټولو کې زیات تمرکز شوی دی او د پښتنو مسلې حل کېږي نه. نو دا د وخت تقاضا ده او زمونږ طرفه په دې کې پهل شوی دی کوو او هر هغې کې مونږ دا اواز وشتل. د پښتنو د ځینې بنیادي ستونزو لپاره ځینې ځوانان او ځینې پکې مشران هم دي چې هغوی د پی ټي ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم باندې یو تحریک روان کړی دی، خو تر اوسه پورې د قومي وطن پارټۍ له اړخه داسې څه واضحه بیان مخې ته نه راغلی چې دغه تحریک تاسو دغې ته په څه نظر ګورئ؟ ګوره چې د پښتنو دپاره څوک هم اواز اوچتوي او د هغې کوم مسلې دي هغې باندې دپاره جدوجهد کوي، موږ ته هغې حمایت کوو. او هر وخت چې داسې څه تکلیفات هم راغلي دي په هغوی باندې یا د هغوی کسان نیولي شوي دي، موږ د هغې دپاره اواز اوچت کړی دی. او بالکل دې کې خو څه شک نشته چې د پاکستان کې چې کوم پښتانه اوسېږي مونږ غواړو چې هغه ټول دی د هغوی حقوق چې دی هغه د هغوی ته میلاو شي او د هغې دپاره چې څوک هم اواز اوچتوي مونږ ورسره یو. شیرپاؤ خان، د افغانستان په امن عمل کې تاسو یو وخت کې ډېر ښه ونډه درلوده، د جرګې مشري مو هم کوله. څه وینئ د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم تعلقات دي ولې نه ښه کېږي؟ اصل ستونزه کوم اړخ ته موجوده ده؟ دا یو عجیبه خبره ده چې مونږ خو پکې ډېر کوشش وکړو او کوو لګیا یو، خو حالات ښه شي بیا خراب شي. نو په دې لحاظ سره زما په خیال دې کې دواړه ملکونه زه به دا ګڼمه چې دواړه ملکونه په دې باندې سوچ وکړي چې اول خو دا چې افغانستان یو خود مختاره ملک دی، یو ساورن ملک دی او د هغوی خپلې پالیسۍ دي. مونږ خو دا وایو چې یاره هغوی د زمونږ د پالیسو تابع شي، نه دا بالکل غلطه خبره ده. هلته مشکلات دي د هغوی او خاص کر د امن په لحاظ سره. نو پکار دا چې پاکستان په هغې کې همکاري هغه شانتې اوس شروع کړې ده چې دې کې اضافه وکړي. هلته چې څه مشکلات دي د هغوی نو پکار چې موږ د هغوی دپاره اواز اوچت کړو، بلکې په هر یو سطح باندې کو حکومتي سطح ده او کو د اسټابلیشمنټ په سطح ده او کو ولسي سطح ده. په دې درې واړو سطح باندې زموږ د دواړو ملکونو یو بل سره کېناستل پکار دي او یو بل سره همکاري کول پکار دي. نو چې مونږ په یو اواز شو، یو ذهن هم شي، نو بیا
دا کومه مسلې چې دي هغه طرف ته ښه طریقې سره توجه ورکړل کېږي. نو د ولسونو ترمنځ د همکاري د دې لپاره خو هغه هم ستاسو غونډه مشران راپورته کولی شي. نو تاسو څه اراده لرئ د خپل ګوند زمونږ خو زما په خیال همیشه دې لپاره آواز اوچت کړی دی او تللی مې یو پکې هلته افغانستان ته هم تللی یو د هغوی مشرانو سره ملو شوي یو. اوس هم چې هلته څه واقع وشي ټوله کې مخکې پې مونږ آواز اوچتو او د هغې لپاره جدوجهد کوو ځکه چې دا زمونږ مفادات یو بل سره تړلي شوي دي. افغانستان کې کو امن راشي نه د هغې مفاد به مونږ ته ورسي او کو هلته امن نه نو دلته امن نشي کېدی. نو دا د خطې کې د امن لپاره د دواړو ملکونو یو ځای جدوجهد همکاري کول ضروري ده. عمران خان چې کله وزیر اعظم شو نو په خپل لومړني وینا کې هغه دا ویلو چې موږ افغانستان سره تعلقات ښه کوو، دا زموږ ګاونډي ملک دی. موجوده تحریک انصاف حکومت تاسو ګڼئ چې دوی په دغه خپلو ژمنو کې په خپلو خبرو کې رښتیني دي؟ ګوره عمران خان اوسه پورې پکار دا چې د 14-15 میاشتو شوې د یو دوره نه کړې د افغانستان. اشرف غني صاحب راغی د هغوی صدر صاحب دلته راغی. پکار دا دی چې بجای د دې نه چې مونږ نورو مسلو کې هغه کوو، دا زمونږ د افغانستان زمونږ ګاونډي دی، زمونږ ورسره دا 300 کیلومیټر سرحدات یو ځای دي. نو ټولو کې مخکې خو دا زمونږ مسله ده او دې طرف ته هغه شانتې توجه ما ته نه ښکاري چې کومه توجه پکار ده او په دې کې دیشي نور قوتونه هغوی پکې لږ همکاري کوي. خو پکار دا دی چې سیاسي حکومت چې دی هغه په لیډ رول کې هغه ټولو کې مخکې هغه شانتې عمران خان هغه خپل چې کوم د هغه دپاره ضرورت و چې بی دې مخکې شوی وي هغه شی نه شوی. آفتاب خان یو اخیره پوښتنه، خیبر پښتونخوا کې ستاسو د تګ نه پس پاکستان پیپلز پارټۍ کې دلته د مشرۍ یو ډېره غټه خلا موجوده ده. آیا داسې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشران در سره رابطه کې دي یا چې مخکې در سره رابطه کړې وي چې واپس دې ګوند ته راشئ؟ دې کې خو زما په خیال اوس خو 20 کال نه زیات شو او ډېرې اوبه تېرې شوې او زمونږ اوس یو سوچ بیل دی، زمونږ چې څه مقصد دی هغه بیل دی او زمونږ اوس د قوم پرستی سیاست باندې یقین لرو. نو هغه شانتې خو زمونږ هغه نشي کېدی. خو بهرحال پیپلز پارټي د دې ملک یو لوی پارټي ده او د هغوی چې څه داسې څه مسلې مونږ یو بل سره په دغه لحاظ سره تعاون کولی شو کوو. پرون اول ورځ زرداري صاحب چې ریا شو ټولو کې مخکې پې ما بیان ورکړ چې دا ښه کار وشو او دغسې په مختلف هغې باندې مسلو باندې مونږ هغوی سره یو بل سره تعاون کولی شو. ډېره مننه آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب مشال جوړ وکړو.